حوالی ډیر دي ښا دا د بخاری ورکوم ځکه دی دا بخاری مونږ ته ډیره نیغه نیغه کوي که نه پوهېږي پې نه زما چیلنج دی مړو ژوندو د مذهب مخالفینو ته په بخاری شریف کې یو حدیث دی په اول جلد کې چیلنج ورکوم دوی ته چې دا دی صرف زما مخکې قرت دی او ترجمه دی کی بس زه د دوی مذهب ته وراوړم دی په بخاري څه پوهېږي بخاري باندې دی پوهېږي نه خو هغه داسې حدیث دی چې هغه دوی چېرته رستی شي چې ولولي که نه چې ولولي نو 14 ځایه د دې مذهب پکې رد پکې راغلی دی هغه داسې حدیث دی صرف دی به یې د خلکو مخکې ما ته وایي او ترجمه به یې دی کوي بیا به درته وایم چې وروره ستا څنګه عقیده ده هغه حدیث دی چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حج ته او عمرې ته ځي په هغه لار ځي چې په کوم لار رسول الله مبارک تللی او چې په کوم ځای کې 2 رکعاته مونځ کړی په هغه ځای کې 2 رکعاته مونځ کوي او چې کوم ځای ناسته کړي هلته ناسته کوي هغه سفر کوي واپسي ورباندې بیا راځي او دوی د انبیا چې کوم ځای ناسته کړي هغې ځای ورتلو ته شرک او بدعت وایي دا د په مذهب باندې رد دی ورکړي دا که صرف هغه پیش کړي نو دې کې خو ناتخواني شوې ده د بخاري شریف نه ثابته ده که د نورو کتابونو حوالې در کومه ترمذی شریفه په شمایل کې حدیث ذکر کوي راوی د حدیث وایي امام مسجد نبوي کې رسول الله مبارک په یو مجلس د صحابو کې کتلی دی چې صحابه کرام کانو یناشدون الشعر دی به په خپلو کې شعرونه ویل او رسول الله مبارک به ورته غوږې ښیو وربما کان یتبسم معهم کله به مبارک تبسم وکړو په شونډو به یې مسکا ورته راغله راوي وایي یو ځل نه 100 کرتونه زیات داسې مجلس ما لیدلی دی بهرحال که شعر باندې رد کړي اوس خو دوی شروع کړي که نه او داسې بې نوره اوازونه یې دي زه محمدي یم او زه محمدي یم داسې څه شی وایي دوی خو که وهم پرېږده نو زړه به هم ترې تور شي داسې بې نوره اواز ځکه زړه کې خو یې مینه نشته نو په شعر به څه وکړي مینه خو د هغه چا شعر د هغه چا په خوله خوند کوي چې زړه خو د مینې نه ډکي که نه زړه کې مینه وي نو په خوله باندې اواز راشي خوند وکړي معززو زمونږ دا محفل د خیرونو مجموعه ده دې کې تلاوت دی دې کې نعتخواني ده دې کې واعظ و نصیحت دی دې کې د الله په عبادتګاه کې ناسته ده دې کې درود شریف دی دې کې صدقات او خیرات دی نه چې راغونډې کې نو دې کې ناروا څه شی کېږي چې ته دې ته ناروا وایي که اوس چېرته پکې د ښځو میلادي لکه دا بعضې پنجابیانې کوي ته پیرت کوې نو مونږ هم پیرت کوو چې زنانه دې میلادونو ته نه ځي لکه چې د فساد زمانه ده چې جماعت ته نه ځي نورو څیزونو ته نه ځي نو دې ته ولې راځي فساد دی که او که دا شانته کارونه نه وي صحیح علما ناست وي بیانات کوي په مساجدو کې د دې مخنیوی نه دي په کار دا د دې سرکرده او هم چې کوم دی لیکل کړي چې الله تعالی به په دې کې اجر عظیم ورته ورکړي نچوړ زما د بیان دا دی چې مسلک د اهل سنت والجماعه به کلک نیسئ او د اهل سنتو پهچان دا دی چې دوی به د تمامو صحابو قدر کوي د اهل بیتو به قدر کوي د امهات المؤمنین به قدر کوي د سلف و امت پسې بس پکه خوله نه خوځوي هغې ټول په خیر باندې تللي دي هغې الله د دین خدمتونه کړي دي د هغې د خدمتونو به شکریې مونږ ادا کوو نه چې الټه راپاسېږو یوه نیمه خبره دا خبره یې غلطه وکړه او دا خبره یې غلطه وکړه نه هغې مونږ ته خدمت کړې مونږ ته د دین شرحه کړې ده او امام شافعي رحمه الله څه فرمایي جمیع ما قالت الائمه شرح الحدیث امامانو چې څه خبرې کړي دي دا د حدیثو شرحه ده وجميع ما في السنة شرح القرآن او حدیثو کې چې څه شی دی دا د قرآن شرحه ده چې یو سړی وایي قرآن منم حدیث نه منم دا قرآن نه مني ځکه قرآن د حدیثو تلقین کړی دی چې یو سړی وایي حدیث او قرآن منم او د امامانو خبرې نه منم دا معنا نه مني د قرآن او د سنت ځکه د قرآن او د سنت شرحه مونږ ته امامانو کړې ده هغې باندې د دې زمانې مولیان نه پوهېږي دا شرحه مونږ ته هغوی ښودلې الحمدلله ثم الحمدلله چې مونږ تاسې د امام ابو حنیفه رحمه الله په بهترین مسلک فروعو کې او په عقیده کې اهل السنه والجماعه یو الله دې په دغه مسلکینو موږ ته تر مرګه استقامت راکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین